أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، موږ انشاءاللہ سورہ یونس شروعات کو. سورہ یونس 11 سفرے کے دا اور ترتیب لحاظ سرا 10 نمبر دے دو مکی صورت تا په د باندې موږ اور حال لیدې یو مختصر تعارف پیش کړو پرون. نن موږ دا د غسر شروع کو انشاءاللہ. پہلا لفظ رضی الف لام را، دا حروف مقطعات ورته یی. د دې بری کې روایت کې یا څه حدیث نه دا واضح نه دا د دې معنا نه درغلی، اور دغه وجوهات دا کېدل شي یا خو چې هغه ټیم کې دوه لفظونو باندې ټول پوهېدلو نو ضرورت دې نه و چې دې تفسیر یا ترجمه پیش کړی وای. اگر چې دنا فقها دې کوشش کړي، خو به هر حال نبی صلی الله علیه وسلم نه یا صحابه کرام نه دې باره کې صدا سي تفصیل نه درغلی. خو دې کې دا خبره هم شته چې دو الفاظ سره د قران سمجھ کې څه رکاوټ نه پیدا کیږي. اصل خبره چې کومه دا غا د بعد وی نو دی وجنا دا شی باندې موږ ته غپکار چې دا یو الفاظ دي. مخکې فرمایي چې تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیتونه چې دی دا د وداسه کتاب دی چې هغه د حکمت نه لبریز ده، حکمت نه ډاکتا، دانش رهنمایي نه ډاکتا. مقصد دا چې یو تمهید ده، لکه یو خبره شروع کړي دی هغې نه پهله یو داسې خبره وکړي چې خلک متوجه شي. هو چاته چې دا خبره کیږي دی هغه عام ذهن کې دا وا چې کوم قران چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه مخه ته پیش کړي، یقینا هغه الفاظونه د غانداز نه متاثر خو ضرور وو، خو لیکن هغه بدایلو چې دا داسې دي چې دا د الفاظ یو جادوګری دا یو داسې لکه شاعران هم داسې خبرې کوي، غم داسې کوي، دا کوم کاهن چې ورته چې دا غیب خبرې شي. نو دلته الله تعالی ورته چې تاسو چې کم سمجھ کوي دا نه ده، بلکې دا دانه یو د عقل او د عقلمندو د پر دا او رهنمایي دا او د حکمت نه ډاکتا. کچری تاسو د په د نظر ګورئ نو دنه تاسو رهنمایي نشي خستای، دنه تاسو رهنمایي الله خستای شي چې تاسو په دې پوه شئ چې دا د رهنمایي کتاب دا د مجاهدایت دا د حکمت نه ډاکتا. یعنی د تاسو فوقیت ور کوي په تمامو کتابونو باندې، الله به دنه تاسو رهنمایي خلای. نو دلته الله تعالی ور فرمایي چې تلک آیات لدی د آیاتونه. اچھا آیت یو دا آیات ته هم آیات چې کوم موږ د یو نن موږ دوا آیات تلاوت کو دا هم آیات اور آیات د الله تعالی معجزات ته هم یی قران کې او آیات احکامات ته هم یی. نو درې وړي معنی کچری ته د کی وګوري نو درې وړي منو طرف ته اشاره ده چې دا ټول د حکمت نه ډاکی دي او دا دغه کتاب دی چې کم قران تاسو مخې ته پیش کیږي دا د حکمت نه او د دانش او د عقلمندو د پر د رهنمایي یو کتاب ده. اکان للناس عجبا، اوس دغه یو خیال باندې یو طنز کیږي. فرمایي چې دا خلک حیران دي اور یعنی ډیره حیرانګي خبره ده او یو عجیبه خبره دي ته معلومیږي. څه بابت کې ان او حینا الی رجل منهم، یعنی په دې خبره دی حیران او پریشان دي اور چې هغه د آیای چهره په دې خبره چې ما استوله د دې طرف ته یو کاس
د خپل طرف نه او هغه د دینه مو منتخب کړه منهم هغه د دینه ده یعنی دا غي موږ په پرونو په د تعارف کې دا کړیو چې غي ته دا اعتراض و چې یاره د الله بندا چې وینو هغه په کار د دغه یو تصور چې یو داسې مخلوق وي چې هغه موږ نه پیژنو اچانک راشي نو الله تعالی په دې خبره کې ورته دای چې یاره کچري ما تاسو ته د تاسو نه پهله خبر هول چې انسانانو ته ځکه خو انسان بستم دویم دا چې چاته استون خو دی غینه بیره بچتاون کنه که زه یو غیر سړی را تاسو ته راغلی وای به د تاسو اعتراض دا وای چې دا چې کوم موږ ته د اخلاق او خبرې شي د معاملاتو خبرې شي نو د خپل اخلاق څنګه دي دا خو موږ نه پیژنو نو تاسو کې داسې یو انسان دا چې هغه تاسو کې تر شوی دا تاسو کې پیدا دا هغه تاسو پیژنئ دغه خاندان پیژنئ او د هغه خیالاتو نه تاسو خبر یې دغه عادتو نه هم تاسو خبر یې چې هغه تاسو کې دا یعنی یو داسې کاسوي کنه چې بل ځن هغه باندې ته شک یا ته ډېر شي خبرې کوي خو تا ته دا شک چې آیا دا چې د خبرې شي کوي نو آیا دا به داسې وی کنه به د بیک ګراوند څه ده نو دلته کې خو بیک ګراوند ټول تاسو مخې ته موجود ده نو تاسو په دې خبرې څرنګه حیران او پریشان یې چې ما تاسو ته د تاسو نه یو قسم منتخب کو هغه مو تاسو ته درواست او دستوله مو څه مقصد دی پر دا انذر الناس چې هغه خلق متنبی کی خلق خبر کی خلق را بیدار کی خلق چې آنے والا کومه زندگی دا یا کومه معاملات سره د دې مخه کیږي نو هغه نه وخت نه خبر کی انذر الناس چې هغه خلق خبر کی وبشر الذين امنوا اور خوشخبری ورکی هغه خلق ته چې څوک ایمان راوړي ان لهم قدم صدق عند ربهم په د بنیاد باندې چې را د دغه چې څوک ایمان لري دی پر ډېر لوی اجر دا الله سره او عزت تا او سرفرازی دا یعنی بلندی دا یعنی دا خبره په خپل د دې تقاضا کوي چې کتا ته یو کاس رچی بار نه نو هغه باندې ته دا شک کولای شي چې دا بسوک وي مگر تاسو نه مایو منتخب کو او هغه مو د دې پر درواسته ولو چې هغه تاسو وګورئ پهلا خبر چا کومه خبره کوي هغه تاسو چک کوي چې آیا د ذاتی څه مفاد شته آیا د خندنی خاندان کې داسې چې ته واقعیات تیر شوی دي چې دا یو خندنی د یو غوي چهره به موږ خاندان کې بس مشران دي لہذا مشروانا به ماوي اگرچه یو بهترین باعزت عزتدار خاندان سره نبی صلی الله علیه وسلم تعلق ساتلو لیکن یو دا لالچ دا نو چې کوم د دنیا په خلکو کې چیرې ماته مرتبه ملاو شي او عدار ته ملاو شي نو دا د عدل لالچ خو په د خاندان کې چې تنوع او د خو الریډي دغه د مکه خلک مختلف خاندانونو کې سردارانو نو لہذا دلته الله تعالی فرمایي چې تعجب خو بداوي یعنی حیرانگی به دیته دا وای اعتراض به دی په دې خبره کوله چې ما بار نه یو څوک ورستوله نمبر 1 یا مې انسان بجای یو بل څوک ورسوله فرشتہ مې ورستولی وای جناتو نه څوک منتخب کړه وای نو بیا به تاسو حیران وای چې رد کې خو د انسان خصلت نشته نو د انسان بری کې رهنمایي به د مستڅرنګي راکی نو دیو جن ما تاسو کې تاسو نه یو کاسو چات کو هغه مو تاسو ته درواستولو د خبره دی پر انذر الناس هغه خلق خبر کی بیداری کی وبشر الذين خوشخبری وی کی هغه خلق ته امنو چې څوک ایمان لري څه خبره ان لهم قدم صدق عند ربهم چې دای پر چې څوک ایمان لري خپل اعمال درست کی خپل اعمال درست کی نو هغه د پر الله تعالی سره ډېر لوی عزت او رتبه دي الله دې مشتولو ته نصیب کی قال الكافرون ان هذا لساحر مبين اوس په دغه خبره باندې په دغه بنیاد باندې دای څه کوي دا منکرین یای چې کوم منکرین دی هغه چې دا سړی چې دا خو ساحر یعنی کله هوا یو جادوګر ده یعنی دا د دې پراره اوس دلته کې الله تعالی د آیتونو کې در اصل دا خبر ورته کوي چې تاسو ته پکار ده چې غور وکړي غور په دې خبرې وکړي چې کوم خطاب چې دا تاسو ته کوي پهله خو خطاب وګوري چې خطاب د څه بابت کې ده ظاهره خبره ده یو خطیب چې کله خطاب کوي اگر چا ډیر جوشیله انداز وي او خلق مسحر کی خپل گرفت کې راولي نو بیا ور سره دی هغه خطیب اندازم کتن پکار ده چې دا چشتي پرې کوي د خطابت نه د تقریرونو نه
آیا د خلک صرف د تابعداران جوړیږي یا د الله تابعداران جوړیږي؟ آیا د خطابت په بنیاد باندې دغه خلکو کې څه اصلاح رچی کنه رچی یا د خلک دا څه د پر تیری دا د خپل جان حفاظت پر تیری خپل دنیا جوړونه د پر تیری چیرې چې د ما عزت دری وي او د ما تابعداري کوي نو دا په دنیا کې هغه ټیمو شو او سم چې سردارانو به ډېر زبردست جوشیله شاعرانو به شاعرۍ کولې بیا به د هغوی مننه والا خلک هم موجود وو د هغوی تابعدار بو د هغوی غلامان بو لکه داسې نمونه خندنونه وو داسې خلک وو چې د هغو د موږ هغه زبان کې ورته چې یاره پیری مریدي دا یوه سلسلې خو موجودې وي هغه ټیم کې نو دلته الله تعالی ورته دی چې یاره تاسو چې کوم الزام لګوئ چې دا جادوګر ده نو تاسو دې باندې خو لږ غوندې غور وکئ چې د ده په تقریر باندې د ده په خطابت باندې چې کوم د قرآن په شکل باندې تاسو ته مخکې پیش کیږي د هغې په نتیجې کې چې کوم خلک ایمان راوړي نو هغو کې څه تبدیلي رسي آیا هغه د ده تابعدار جوړیږي؟ یقینا د ده تابعدار هم دي لیکن د هغوی کردار کې د هغوی معاملاتو کې د هغوی اخلاقو کې تاسو که لږ غوندې غور وکئ نو څه اصلاح رځي که نه رځي؟ جادوګر تاسو څنګه جادوګر خو یو ټیم باندې یو جادو وشئ او بیا هغه لاړ شي بیا د هغه اثر ختم شي یا شوله بیان مقرر چې وي هغه یو ټیم کې تقریر خو ډېر زیات وکړي مګر بیا لاړ شي بیا بعضې موقع کې دا هم وي چې هغه تقریر سره د خپل ذاتي تعلق نه وي د هغې په مطابق ډېرې کمزورۍ وي دا خو کېدلی شي او داسې تاسو شته په معاشرې کې نو تاسو غور وکړئ هغه سره دا موازنه یې وکړئ د هغه برابري وګورئ چې د ده په خطاب کې او د هغوی په خطابونو کې کوم شاعران چې دي کوم فلسفه نګار چې دي کوم کهاوت چې تاسو ته بیانوي داسې خلک وو عربو کې چې ابوردلوی به کیسه کهانۍ سنو کولې د زړو د یعنی د تاریخي او بعض ټیم کې چې اعلان کې هغو به څه حقیقت نه روی زمین باندې یو داسې یو شغل دپاره دا میلې به لګېدې نو دلته الله تعالی ورته وایي چې آیا تاسو چې ده باندې داسې الزام لګوئ نو د ده خطاب په بابت کې کومه تبدیلي چې رسي چې انسان د باندې ایمان راوړي او د ایمان په باب کې د وجې نه د هغه زندګي او د هغه معاملات چې کوم تبدیل شي تاسو هغې باندې غور وکئ چې هغه څه تبدیلي پکې رسي که چیرې هغه اصلاح وي ظاهره خبره ده شو ته خو هر دور کې ټولې چې شه دي نو هغوی دا اعتراض نه شو کولی چې کوم چې ده باندې ایمان نه هغه یو بد اخلاقه شي هغه بدعمله شي نه بلکې هغه دا اعتراف کول هغو چې د ده په هغه باندې چې څوک ایمان نه لري د هغو اصلاح کیږي او د دې خبرې اعتراف نبی صلی الله علیه وسلم هغه کې یو صحابي زین نموته خو د روم په دربار کې د هغې اقرار یې کړی و چې او بالکل هغه باندې چې څوک ایمان لري د هغو کردار هم ټیک شي د هغو معاملات ټیک شي هغه بهترین د معاشرې انسان جوړ شي نو دا هغې خپل اعتراف کولو چې بهترین اعتراف نو دلته الله تعالی ورته چې تاسو لږ غوندې وګورئ تاسو څنګه عجیبه خلک قال الکافرون ان هذا لساحر مبین چې دا کوله جادوګر ده د جادوګر یا شوله بیان مقرر یا ذاتی وجوهات نه د ذات لپاره یا د دنیا مفادو لپاره چې کوم مقررین وي تاسو د هغې موازنه د سره وګورئ بیا به تاسو خپله ګویي وکئ چې یاره دا تاسو چې کوم الزام لګوئ دا صحیح ده او که نه ده الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق راکړي رب کریم څومره بیماران وي بیمارانو ته شفا ورکړي بېروزګارو ته روزګار ورکړي چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچوي بې اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي رب کریم چا نور حاجتونه پر راکړي څوک قرضدار قرضونه اعلان کړي رب کریم ته رحیم کریم موږ ټولې دعاګانې قبولې کړي رب کریم مرګ پر اطاعت رته نصیب کې مرګ به وخت مشته ایمان نصیب کې آخرت تمام تکلیفات نو موسط دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه مشتوب نصیب کې جهنم نه موسط پولیس رات په لري مشتمون مور پلار ته خويند رونو د عزیزانو ته دوستانو ته رشتہدارانو ته اولاد ټول مسلمانانو ته خپل روشنی نصیب کې نه نیمه کلی کې یو الله ځوان وفات شوی دا بس الله دې غته مغفرت نصیب کې او دا د موږ د معاشرې یو نابت الله چې موږ غور وکړو چې دا سیویلي واقعیت کیږي الله دې موږ ته معافي وکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین